مونږ وایو مولیانو په تیاره باندې وخوړه. تاسو د دې محنت د دې علما وګورئ، عقل به مړقي چې څونه قسم پرسۍ کې، څونه په غربت کې د علماو د خپلو میندو، د خپلو پلارانو، د خپلو بچو، د خپلو ښځو، د خپلو لوڼو هغه خواهشات کم چې زما د لور څنګه خواهش دی، داسې د دې مولوي صاحب د لور خواهش هم دی. څنګه چې زما په زړه کې خواهش دی 2-3 چته اوچته کور، 2-3 چته لاندې تیخاني، ښه ګاډی، زما د لور عزت، دا څنګه چې زما خوښ دی داسې د دې مولوي صاحب هم خوښ دی. د عالم دی د خپل ټول خواهشات راواغېستل، د دې قرآن او د دې احادیثو کتابونو مخکې ته یې لوګی کړل. د دنیا هغه ساز و باز څنګه چې ما او تا تلی شو په سعودي کې نوکري او محنت او مزدوري کولی شو، دا علما هم کولی شي. څنګه چې زه دکانداري کولی شم، دا علما هم کولی شي. څنګه چې زه زمینداري کولی شم او نوکري کولی شم، دا علما هم کولی شي. د علماو هغه خپل هر څه راواغېستل او زما د دې لور د بخاري درس ته یې لوګی کړل، د قرآن درس ته یې لوګی کړه. زما د دې لور، زما د دې خور د علم دې ته یې لوګی کړل چې زما دا ټول خواهشات ته قربان شي، نه د زما خواهش پوره شي، نه زما د ښځې پوره شي، نه د زما د لور او د زوی پوره شي، او چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم نارینه او زنانه د حضور علیه السلام په هغې قرآن چې کوم قرآن پې نازل کړی، کوم حدیث د دې قرآن د فضیلت، د دې قرآن د تفسیر، د دې قرآن د وضاحت دپاره ویلیو چې د دې امت بچی بچی په هغې باندې منور شي او سرخرو شي او په دې باندې منور شي او دا اعزاز ورته ملو شي. د علماو دغه محنت دی. تاسو د دې بری صغیر د علماو محنت په هغه اوله کې وګورئ، څونه لوی محنت دی علماو کړی. په زرګونو علما شهیدان شوي دي. بیا دلته زمونږ د کلي دا مدرسه جوړه شوې، دارالعلوم حقانیه جوړه شوې، دارالعلوم شیرګل جوړ شوی، جامعه عثمانیه جوړه شوې، نعمانیه جوړه شوې، دارالعلوم کراچۍ او دارالعلوم فاروقیه جوړه شوې، دا مملکت خداداد اسلامیه جمهوریه پاکستان جوړ شوی، دا خانقاهګانې چې نن مزین دي دا د هغې علماو محنت دی. دا تبلیغي مراکز چې آباد دي، دا در په در او خاورې په سر چې دا ګرځي کوڅه په کوڅه باندې په دې شپږو بر اعظمونو کې، دا محنت د هغې علمای دیوبندو محنت دی چې د تبلیغ دا محنت په دنیا کې آباد دی. د مدارسو محنت د علمای دیوبندو صحرا د هغې په سر باندې تړلې ده. دا یو کس قاسم نانوتوي رحمه الله یو مدرسه جوړه کړه. مدرسه داسې نه وه چې چتونه و پکې، خانقاه لوی لوی هالونه و پکې، نه یو کویی دی، دا کویی سره انار دی، دا انار ونه ده، یو شاګرد او یو استاز، د هغې 1886 نه واخله تر دا دی تقریبا 2023 دی، د هغې یو ونې د لاندې یو استاز او یو شاګرد کېناسته. نن ستا په پاکستان کې صرف 1 لاک حافظان صرف د هغې دیوبند د مسلک د مدارسو د وفاق المدارس سره 1 لاک حافظان امت ته ملاویږي، 40,000 علما ملاویږي، فاضلان عالمان ملاویږي. دا د هغې یو سړي محنت، د یوې ونې د لاندې د یو استاد او د یو شاګرد محنت دی. عزتمندو مسلمانانو، دا نن پروګرام زما او ستا نه دا تقاضا کوي چې ما او تام په دې جهد مسلسل کې په دې سفر کې شامل شو، د دې علماو سره خپل بچي عالمان کو، بله لوڼه حافظانې کو چې هغې وخت نه دا محنت 1400 او 50 کاله نه دا جهد مسلسل شروع دی. د نارینه او د زنانو چې څنګه د هغې نومونه دي، د هغې د بچو نومونه دي، د هغې د پلارانو نومونه دي، چې دغې جهد مسلسل د قافله کې زم شامل شم. دا نه چې زه موزګارم، تاسو موزګار وئ، ما او تارالو دا وخت مو مشغول کو، نه، دا پروګرام ما او تاله دا سبق راکوي چې دا یو قافله روانه ده، دا یو جهد مسلسل دی، دا به قیامت پورې جاری او ساری. دې ته به خلک پوکي وئ
خلق با پی لاڑی تو کی خلق با کنزل کئی وعاء القلب لا یظلم بدرا ہر زمانہ کے پدی جہد مسلسل پسے خلق غافلی دی کنزلی کڑی دی بیزتے کڑی دی داغی سرونے دا تن جدا کڑی دی ننم دا محنت جاری دے دا قیامت دا سارا پوری بجاری دا نن پروگرام ماوتانا دا تقاضا کئی چھ ماوتام دے قافلہ کے شامل شو شاملیو گو با انشاءاللہ العزیز شاملی گو با کنے انشاءاللہ دے علماء دیوبندو سرا پا ہر محاذ باندے کہ محاذ دا مدارسو دے کہ دا بنینو کہ دا بناتو دے کہ محاذ دا تبلیغ دے دا دعوت و تبلیغ دے کہ محاذ دا خانقاہ دا کہ محاذ دا جہاد دے اسلامی او کہ محاذ دا اسلامی سیاست تے چھ ماوتا پا دی جہد مسلسل کے دی علماء سر شامل شو کلا چھ منگ دا خبرو کو بے خلق کنزل کئی دی مولا دروغ ہوئی دی مولا کنزل اکڑا دی مولا بدر دوئی سونا خب پروگرامی گڑ وٹ کا منگوئی تاصل کے دا تاریخ پانا نداڑاولے چھ دلتا نن ستادا کور دا امام بخاری پا علوم باندے نن مزین کیگی دا دی رستا دا حکیم سعید دا مالٹا شہادت پروت تے دا دی محنت رستا دا جعفر تانیسری رحمہ اللہ آغا دیری شکالا جہد مسلسل پروت تے آغا دا اسارت زمانہ آغا والا اٹھکول آغا دا پانسی حکمنا او آغا جیل آغا محنت پروت تے دلتا نندا سیز وجود تراغلے عرض میں دا کوئی عزت مندو مسلمانانو کہ ماوتا دے علماء دیوبندو سرا پا دے قافلہ کے پا جمیع میادینو کے شامل شو چے سبا دا قیامت پا ورز باندے پا حس کا غڑائی دے قافلے سر ادری گو اللہ تبارک و تعالی دے ماوتا تا پا دے حق قافلہ کے دے شامل دو توفیق او بیا پا دغا نظریے باندے مرگ را نصیبہ و گرزئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین